نن د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ زمونږ د تاریخ په مطابق د هغه یوم شهادت دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ څوک دا هغه صحابي دی د خپل نوم عثمان بن عفان. ابو عمر د کنیت ته بنو امیه قبیله سره تعلق ساتي. دا هغه قبیله ده چې د قریشو نه پس ته معززه قبیله دا یو ده. خاندان ډیر مشرف و. د هجرت نه 47 سال مخکې پیدا شوی دی او د حضور پاک دوه لوریانې په دې باندې واده دي. حضور پاک وایي که رب راله اویا لوریانې راکړې هم به مې عثمان له ورکولې. او داسې سخي صحابي مونږ ورته عثمان غني وایو، اصل کې عثمان سخي دی. غنا سړي سره ځان سره متعلق ده. که یو سړی مالداري ځان لري که نه، خو سخي چاته وایي چې هغه نورو له مالداره دی، خلکو له مال دولت ورکوي او په اسلام باندې د خپل دولت قربان کړی دی. داسې سخاوت یې کړی دی په اسلام کې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ حضور پاک ته ډېر زیات نږدې و او دریم خلیفه دی. بعضې وخت کې به چې کله څه سامان یا د مال ضرورت شو، حضور پاک به حضرت عثمان صاحب ته وی چې عثمان د دې بندوبست وکړه. تاجر هم ولوی تجارت یې کولو. په خپل وخت کې د یو کوې هغسې و بیر روما ورته ویلی کېږي، یو یهودي او نیم هغه سره شریک و. هغه به چاله اوبه نه ورکولې، بیا ټول واخیسته او ورته وایي وی یاره وی په 2 چنده قیمت وی که په 10 چنده قیمت یې راکړې او مې مخلم. وی چې څومره په زیات قیمت راکړې دومره به اجر زیات ملاویږي. او وی رب څه وایي وی د یو په بدله کې به درله 10 درکوم. دا ایمان دی، دا تقویت دی د هغې. نو حضرت عثمان صاحب کوې واخیسته. کله چې علي نو مسلمانانو له وقف که دې سره باغ هم واغې هم واخیسته. تر نن تاریخه پورې د حضرت عثمان صاحب په نوم باندې هغه باغ دی. د هغې چې کم آمدن راځي، کمې پیسې راځي، هلته د عثمان صاحب اکاونټ اوس هم شته، هغې کې هغه پیسې جمع کېږي. او هغه پیسې چې کله راواخیستلی شوي نو په هغې باندې یو بلډینګ یې جوړ کو. ځمکه یې واخیسته مدینې منورې سره، بلډینګ یې پرې جوړ کو. نو هغې پیسو نه نیمې پیسې چې کمې راځي 50 بیلین ریال د هغې نه د کال راځي. د هغې چې کومه کرۍ ده، د هغې اخراجات دي، هغه پیسې نیمې غریبانانو کې تقسیمیږي، نیمې اکاونټ کې اغوستلی کېږي. نو الله دومره قبولیت ورکړی دی. او د عثمان صاحب حیا داسې حیا چې د اسمان فرشتو به هم ترې حیا کوله. یو ځل حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها حضور پاک سره ناسته ده. په دې وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راځي. حضور پاک په داسې حالت کې ناست دی، دا خپې داسې اوچتې کړي دي او داسې ناست د ګریوان بټنې هم کولاوې. نو همداسې حالت کې ناستو. عمر صاحب راځي هم داسې حالت کې ناست دی. چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه راځي، حضور پاک یو صادر غواړي، خپلې خپې مبارکې پټوي، ګریوان بټنې سیده کوي. چې کله عثمان صاحب لاړو، مورایشه رضی الله تعالی عنها تپوس کوي یا رسول الله زما والد صاحب راغو، ابوبکر صاحب راغو، ستاسو حالت داسې نو، عمر صاحب راغو داسې نو، عثمان راغو، تاسو حالت بدل که. حضور پاک ورته وایي وی یاره زه د عثمان نه حیا ونه کم چې د اسمان فرشتې ترې نه حیا کوي. خو دومره حیاناک دی. او یره دومره یره به یې پړ کې پرته وه چې کله به د جنت ذکر کېده هېڅ به نه، جهنم ذکر کېده هېڅ نه، خو چې قبر ته به کېناستو دومره به یې وجړل، دومره به یې وجړل چې دا ږیره مبارکه به یې ټوله د اوښکو نه لمده شوه. په جنت البقیع کې دفن دی. په خپل وخت کې څه باغیان را پاڅېدلي وو، د قلې نه وله محاصره کړې وه، 40 ورځو پورې وله اوبه نه دي ورکړي. روایت کې راځي وایي چې په کومه ورځ باندې شهید کېږي نو په دې شپه باندې وایي یاره وی بیګا مې خوب کې حضور پاک وکته. وی راته وی ای عثمان تږی شوې؟ وی دا اوبه اوس کوي، یخې اوبه حضور پاک راکړي. وی اوس مې د هغه اوبو یخوالی په دې سینه باندې پروت دی. وی راته حضور پاک وی عثمان وی افطاری له ماله راځي، وی که ایسارېږي. ابوبکر او عمر صاحب ورسره ناست. هغې وی یاره وی یا رسول الله چې راشي ښه به وی ما ورته یا رسول الله راځم افطاری له. نو هغه به ټول عمر لنګ وهله
په دې ورځ باندې شلوار راوغوښته کلک یې وتړله شاته نه پې باغیان راپاسي او په دې وخت کې قرآن ته ناست دی دا هغه صحابي چې جامع القرآن دی دا قرآن مجید را جمع کړی دی باغیان پې راپاسي محمد بن ابوبکر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوی هغه د ګریوان نه د ګیرې نه کلک ونیوه هغه ته ډېر خفه شو وی کاش که نن ستا پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وی ته به دې کار ته نه وی پرېښې بیا حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه محمد بن ابوبکر دا په چونه کې سوځولی و د ده په دې جرم کې چې یاره د زیاتې ډېر کړی دی نو باغیان پې راپاسې د هلته کې شهید که د قرآن د پاسه شهید شوی و ښځه یې وه چې کله هغې بچ کولو نو د هغې دا ګوتې مبارکې هم پکې کټ شوې وې چې کله حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته پته لګي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه حسین صاحب ته وی وی تو خو په دروازه ولاړ وې ډېر سختې خبرې ورته وکړي د غصې په حالت کې چې تاسو د ده دفاع ولې نه ده کړې او ورته وی موږ دننه طرف ته دوی په شا باندې راوړېدلي وو نو دا مختصر شان دي د هغې حالات مې بیانول چې نن د هغې د شهادت ورځ وه نو دا هغه لوی لوی خلک دي چې دی لاړم شي خو موږ ته یو سبق پرېږدي